دا یو عظیم خدمت دی او د دې خدمت په برکت باندې الله زمونږ او ستاسو د علاقې دا د آفات سماویو نه، دا د عذابونو نه او دا د مختلفو پریشانو نه دا الله تبارک وتعالی محفوظ ساتي. دا اندازه تاسو ته نه لګي. یو سړی خو د سارې لاړ شي هغه چې کوم دی پټي ته خپله زمینداره کوي، دکان ته لاړ شي هغه خپله دکانداری کوي، او دارنګې دفتر ته ځي هغه خپل ملازمت کوي، او د هغه په کلي کې دا واړه واړه بچي د سار د 4 بجو نه والا د ماسخوتن د شپې 10 پورې لګي د قرآن تلاوتونه کوي. کم خیرونه او برکتونه چې په دې کلي او په دې علاقه باندې راځي دا د هغه وړو وړو بچو د هغې د قرآن د تلاوت برکات دي. لہذا محترم عزیزانو په دې وجه باندې زمونږ یو ډېر لوی عالم دی تیر شوی دی قاضي بیضاوي رحمت الله علیه. دا علما داغه د علمی مقام نه چې کوم نه واقف دي چې دا د کم لیول سړی دی، ځکه هغه د قرآن باندې یو تفسیر لیکلی تفسیر بیضاوي، او چې څومره علوم دا په دې مدارسو کې پړاویږي او کم فنون نو هغه ټولې پکې داسې را جمع کړي دي چې د دې تمامو فنونو یو مضبوط عالم او مضبوط مدرس نه نو هغه مدرس د قاضي بیضاوي د تفسیر درس هم نشي کولی، او بیا یو درون او کلک مدرس د غټو کتابونو هغه په ټول کال کې وړه دوره کې د دغه تفسیر یو سپارم نه نیمه سپارم نه بلکې د یوې سپارې یو پاو یعنی د سپارې 4مه حصہ دا زمونږ یو مضبوط عالم دا هغه په ټول کال کې لپړو کی دا یو پاو پړو کی دا غینه اندازه لګي. دا مونږ طالبانو ته صرف مولانا سید احمد پالنپوری سے ویلی مونږ د قاضي بیضاوي د تفسیر نه حق ادا کولی شو او نه دا مونږ طالبانو ته ختمولی شو. دا صرف چل طالب ته وښایو ګوتې نه ونیسو او په هغه لارې ور روان کو چې دغه چل دی داسې ځه نور د هغې سپاره ختمول او 2 سپارې ختمول او 3 سپارې ختمول کار ادارت. لہذا محترم عزیزانو آغا قاضي بیضاوي رحمت الله علیه آغا چې کله سورت فاتحه ختم کی نو د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله مبارک یو حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله عنه داغه پر روایت باندې را نقل کړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه آغا فرمای وی ډیر کرته رب کائنات د یو قوم د یوې علاقې داغی د اوسیدونکو د تباہی اراده او فرمای چې دوی لنول مهلت نور کوم دوی باندې چې کم دی عذاب را لګما د مخ د ځمکې نه ختموما. نور سټیم بعد الته یو مولوی صاحب یو حافظ صاحب او یو قاری صاحب کینی او هغه الته کې د کلی ماشومان بچی ځان تراجمه کی چاله قاعده پلاس کی ورکړي چاله سپارا چاله قرآن. رب کائنات د مولوی صاحب سره چاپیرا هغه د کلی واړه واړه بچی چې ویني نو قاضي بیضاوي رحمت الله علیه د ابن عباس صاحب روایت را نقل کوي وی قسم دی چې رب کائنات د عذاب هغه کړي فیصله داته الله واپس کوي چې دې کلی باندې او د دې په اوسیدونکو باندې زب عذاب څنګه را لګما ځکه دا خو د کلی بچی او ماشومان هغه چې کوم دی دا د ناستی او د مولوی صاحب نه د قرآن زده کړه کوي. دا تاسو ته اندازه نه لګي نن چې ته د شپې په آرام مټ دا ښه په بړستن او په کمبل کې د خپې غزولي او د امن په حالت کې خوب کې د دې اصل سبب دا تا ته معلوم نه دی چې هغه سبب خفي د هغې دپاره هغه د دې وړو وړو بچو د قرآن دا تلاوتونه دي دا تلاوتونه دي.